د سونو اف ام پښتونخوا ډیرو ښاغلو کتونکو اوریدونکو د پښتونخوا رنګونو سره زه یم ستاسو کوربه روخان یوسفزی. ګرانو کتونکو اوریدونکو، نن د پښتونخوا په رنګونو کې زمونږ موضوع چې کومه ده، نو زما په خیال زیاته د پاملرنې وړ ده. د موجوده نړیوال سیاست په تناظر کې هم او زمونږ د خپل خاص کر زمونږ د دې منطقي او هغه د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم تاریخي، مذهبي، تهذیبي، ادبي، علمي، لساني، کلتوري دا چې کوم د اشتراک ته کوم تړون دی، نو په دې معنی به موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې زموږ ډیر ښاغلی نوموړی ډیر معتبر حواله ښاغلی ډاکټر انیف خلیل صاحب چې زموږ ډیر ښه لیکوال دی، ادیب دی، نقاد دی، محقق دی، دانشور دی او هغه په دې موضوعاتو باندې هغه ماشاءالله په هر موضوع باندې ښه دی، په ډیرو موضوعاتو باندې حاوي دی او خبره کولی شي. خو په دې هکله هم موږ غوره وګڼل چې ښاغلی ډاکټر انیف خلیل چې کوم دی نو هغه موږ د ټلیفون په لیکه باندې واورو، په دې موضوع هغه موږ سره خبره وکړي او یقینا چې زمونږ د ایران سره زمونږ د پاکستان چې کومږ وګورو نو یو ډیر زوړ د صدونه هغه داسې چې کله مثال دا دغه نو شوی، ویش نو شوی، یا زمونږ ملک نو آزاد شوی، نو د هغه دور نم چې کوم دی نو د صدونه تقریبا 100 کاله خو دلته یعنی یو فارسی ژبې او د هغې عدالتونو دغه نظام چې کوم دی نو هغې حکومت کړی دی او د هغې اثرات زمونږ په دې ژبه باندې، زمونږ په ژوند جواک باندې، د هغوی کړه وړه، د هغوی کلچر، د هغې نه موږ انکار نشو کولی. نو ظاهره ده چې د یو بل اثر اخیستی شوی دی. بیا دا ده چې ایران هم هغه ملک دی چې کله پاکستان جوړ شو نو هغه ایران چې کوم دی نو هغه مخې سره د هغې دغه تسلیم کو. وخت په وخت داسې راغلی دي چې څه لږ ډېر یو بل نه هغه ګیله، شکوه، خفګان دا ځان ته ظاهره ده چې ګاونډي سره سړی بعضې وخت چې کوم دی نو ګاونډي ملکونو سره ایون چې په کور کې پښتانه متل کوي چې په یو تاخ کې لوښ چې کوم دی نو خپلو کې سره یعنې جنګېږي. خو داسې نوبت یا دغه چېرته شکر دی نه دی راغلی چې یاره خبره ډیر زیات دغه ته تللی ده که نه، هغه ډېر تاو تریخوالي ته نه ده تللی. او بیا دا ښه خبره ده چې د ایران او د پاکستان ترمنځ داسې کوششونه مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي. او دې سلسله کې به زه د یو تنظیم خصوصي طور سره ذکر وکړم او هغه د هغې تنظیم د ایران یو قسم له ثقافتي اداره ECO اکانومیک کوآپریشن ارګنایزیشن په تهران کې یو قائمه اداره، خو دې کې د پاکستان نه علاوه پاکستان هم د دې ممبر دی، په دې کې ایران، ترکی، ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، کرغستان، قزاقستان او افغانستان دا ملکونه پکې شامل دي. او د دې ارګنایزیشن د دې اکانومیک کوآپریشن ارګنایزیشن مطلب یعنی د صنعت، تجارت، تعلیم او ثقافت په شعبو کې هم یو بل سره مرسته او د آرټ، کلچر او مشترکه ثقافتي ورثې سره د تعلق لرونکو معاملاتو یعنې نگراني دغه د ECO کلچرل انسټیټیوټ چې کوم دی نو هغه کوي. دغه رنګ ډېر داسې دغه راغلي دي وفد په شکل کې دلته هلته یو بل سره. او بیا که تاسو وګورئ نو زمونږ په ډېرو ښارونو کې د ایران خانه فرهنګ ایران چې کوم دی نو هلته د اردو د نورو ژبو، دلته زمونږ په دې پېښور کې خانه فرهنګ ایران هغې کې هم د پښتو، د اردو، د هندکو ډېر ادبي پروګرامونه او دغه چې کوم دی کېږي. د خبرې مقصد مو دا دی چې ایران سره زمونږ یو ډېر تاریخي، مذهبي، ادبي، علمي، کلتوري دا ټولې رشتې یا تړون هغوی سره زمونږ د صدونه دغه نه موجود دی. موږ که د حافظ شیرازي خبره کوو، موږ که د سعدي خبره کوو، که د فردوسي خبره کوو، نو دا ټول د هغې اثرات زمونږ بیا دلته په ادب باندې، خاص کر زمونږ په کلاسیک شاعرانو باندې
هغه موجود دی. نو پکار دا دي چې موږ ایران سره هم په دې لړ کې چې کوم دی نو یو بل سره دغه تبادلي او دغه یو بل سره تګ راتګ یو بل سره په دې دغه کې چې کوم دی نو یعنې دغه تړون تاریخي تړون چې کوم زموږ دی هغه برقرار پاتې شي. نو دا زمونږ د په حکومتي سطح باندې هم او دغه رنګ هم زمونږ د لیکوالانو د فنکارانو د دې ټولو دا یو وظیفه جوړیږي دغه جوړیږي چې په دې باندې یعنې دې لړ کې دغه تړون چې کوم دی نو دا نور هم مضبوط کی. او بیا ما چې د کوم ارګنایزیشن ذکر وکړو نو دغه ارګنایزیشن په کار دی چې دا یعنې نور هم متحرک شي فعال شي. موجوده چې کوم دا د ګلوبل کلچر خبره کیږي د ګلوبلایزیشن خبره کیږي نو په دې ماحول کې او په دې تناظر کې خو بیا خامخا دغه ته پکار دي د تنظیم ته یا د ارګنایزیشن ته چې نورم چمتو شي. څنګه چې ما ذکر وکړو موږ سره د ټلیفون په لیکه باندې زموږ ډېره معتبره حواله زموږ ډېر نوموړی لیکوال ادیب محقق نقاد او دانشور ډېر ګران ډاکټر حنیف خلیل صاحب ته په پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه روخان صاحب. ډاکټر صاحب څنګه له صحت مو څنګه دی؟ لومبې تاسو به تاسو صحت وکړو چې څنګه صحت مو ښه دی ټیک ټاک یې؟ شکر الحمدلله بالکل بخیر. او که نه تاسو هغه ورځ داسې یو پوسټ ورکړو په دغه باندې نو ستاسو هغه مینوالو سره ملګرو ټولو سره چې کوم نه داسې لوغونې هغه تشویش پیدا شوی و چې خدای مکه نو الله مو راته روغ لره او صحتمند لره او د ځان خیال ساتئ. ډاکټر صاحب زمونږ نننی موضوع هغه د پاکستان او د ایران ترمنځ یا په مابین کې چې زمونږ کوم د یو تاریخي یا مذهبي کلتوري علمي ادبي تهذیبي چې کوم یو رشتې دي کوم تړون دی کوم پیوستون دی نو په دې باندې دا موضوع دا ده او که په تاسو موږ ته لږ خبره په دې باندې وکړئ چې یاره دغه تړون او دې تاریخي دغه پس منظر ته چې موږ ځو نو څنګه چې لکه د هند ایرانی ثقافت خبره کیږي یا د ژبو حوالې سره یا د جغرافیې حوالې سره نو دغه پیوستون او دې تړون ته تاسو چې کوم دی په دې څه نظر لرئ او په دې موږ سره څه شریکوي خپل خبرې؟ داسې ده روخان صاحب چې زمونږ دا خاوره چې ده یا دا سیمه چې ده د دې د پټۍ داسې پرته ده چې درې ډېر لوی تهذیبونه یو بل سره تړلي دي. جی په دغه دریو تهذیبونو کې یو ته موږ وایو د وادي سند تهذیب یا انډس ویلي سیویلایزیشن بالکل، بل ته موږ وایو ګندهارا تهذیب او بل ته وایو ایرانی تهذیب. نو که تاسو خیال وکړئ نو دا د هند بیا ګندهارا بیا ایرانی تهذیب دا یو بل سره مسلسل په یوه پټۍ کې پراته دي. دغه درې واړو تهذیبونو سره ډېرې خبرې تړلې دي چې هغه اشتراکات لري. ټول اول خبره خو ژبه ده. نو د ایران او د ګندهارا یا د باختر او د هند د ټولې ژبې آریایي دي. یعنې د دوی خاندان یو دی د ژبو. ټیک ده. بیا د دې سره د ادب رشته هم یوه ده، د تاریخ رشته هم یوه ده. څنګه چې جغرافیه یوه ده نو د جغرافیې سره تاریخ هم ژبه تاریخ کلتور او ډېر څیزونه دا یو بل سره تړلي دي. بالکل. نو موږ ویلی شو چې زمونږ چې کومه موجوده پاکستاني جغرافیه ده دا په یو وخت کې د مشترکه هند سیمه وه. بالکل. او دا مشترکه هند دا باختر افغانستان او دا ایران دا بالکل یو بل سره داسې لکه رونه یا ژبې داسې لکه خویندې. صحیح. بالکل. لکه ډاکټر صاحب تاسو دغه خبره چې وکړو څنګه چې ویل کېږي چې یاره آرین چې کوم دی نو هم دلته لکه ناویشلي هند ته چې راتلل نو هغه هم دغه د خیبر په لاره باندې راغلي نو ظاهره ده چې دا تاریخ ته چې موږ ځو نو هم یو خبره ډېره زړه او دغه رشته چې کوم دی نو دغه ته راځي. بل خوا دا خبره هم ډاکټر صاحب کېږي د هغې به هم ساسرات چې تقریبا زما خلص 200 کالو پورې خو دلته فارسی ژبې هم چې کوم دی نو یو د هغې یو برتري وه عدالت کې او دا ژبه هم دلته زموږ چې کوم دی نو د فارسي دغه پاتې شوې ده. نو چونکې د ژبه یو دغه کې د هغې اثر وي نو د هغه ژبې د لاندې بیا د هغه ژبې ثقافت تهذیب یا نور معاملات چې کوم دی نو هغه هم اثر انداز کېږي.
بالکل روخان شه تاسو ډیره ښه خبرو که موږ به دوه زاویونه دې ته وګورو. جی جی. یوه زاویه د خلک او بله زاویه د دغه خلکو ژبه. جی. نو دا خلک چې دي که نه دا چې کله په باختر کې آباد وو د باختر نه مراد دا دی چې لږه برخه د ایراني غرونو ډیره غټه برخه د روس نه راګلو شو دغه ریاستونو دغه سیمه چې ده همونږ ته چې قرغیزستان او ترکمنستان او د ازبکستان او غیره چې دي دغه او د باختر غرونه دا ټول چې را یو ځای کې دا کوه کاف او دا کوه کاف ته چې وایي کاکیشیا. نو په دې کې چې کوم خلک آباد وو په قبل مسیح دور کې نو دا خلک بیا راغلي دي هند ته او هند ته داسې راغلي دي چې دا دریای سند په کومو لارو تللی دی نو د دې په غاړو باندې به آبادۍ جوړېدلې تهذیبونه به جوړېدل. نو دا هماغه خلک وو چې د باختر نه د ایران نه د ترکي نه یا ترکمنستان نه یا د پوره کوه کاف نه دا چې سمې ته راغلل اوارې ته راغلل نو د هند په خاوره د وادي سند یا د دریای سند په غاړو دا آباد شو او دلته دا اریه شو. د دې نه مخکې خو د دې مختلف نومونو دلته چې راغلل اریه شو. نو دا خلک ټول یو خلک دي. په دې کې ایرانی افغاني ترکمان او د کوه کاف خلک په دې پوره هند کې خواره شوي دي. دا خلک شو. کله چې موږ د ژبې خبره کوو نو د ژبې د ایران خو پخوانی ژبې چې دی هغه خو په هغې کې ایلامي یو ډېره زړه ژبه ده چې دا د قبل مسیح د دور ده. نو اوس په هند کې د ایلامي اثرات نشته. یا چې د نور څومره دورونه لکه هخامنشي دور د هغې یوه ژبه وه پارتي دور نو د هغوی یوه ژبه وه ساساني دور د هغې یوه ژبه وه. دا ټول ادوار چې دی دا مونږ د قبل مسیح د دور خبره کوو. دا د عیسی علیه السلام نه مخکې خبره کوو. خو بیا د فارس په نسبت سره یوه ژبه جوړه شوې ده فارسي چې د دې فارسي زوړ شکل چې و هغه و ژند او دا ژند هغه ژبه وه چې د زرتشت تعلیمات پکې راغلي وو. زرتشت خو د ایران سمبل دی بلکې هلته خو د پیغمبر درجه ورکړلی کېږي. بالکل. نو د دغه ژبو چې کله خبره تر فارس راغلې ده او د فارس نه فارسي جوړه شوې ده نو بیا د فارسي په ټول هند حکمراني کړې ده. یعنی دا بیا د اسلام نه پس د دور خبره ده چې په هند باندې یا خود پښتنو حکمراني پاتې شوې ده یا د مغول حکمراني پاتې شوې ده او یا د ترکمن. یعنی موږ که د محمود غزنوي نه را شروع کوو نو دا ترک دی. محمود پلار سبکتګین او د هغه پلار الپتګین دا خو ترکانو. دې نه پس ته بیا لودیان چې راځي پښتانه دي د لودیانو نه پس چې بابر راځي نو هغه مغول دي. د دې ټولو ژبه فارسي وه. یعنی فارسي خو اصل کې پیژنګلو د ایران ژبه ده که نه چې د ژبې نه فارسي جوړه شوه. خو دغه فارسي په ټول هند باندې حکمراني کړې ده که د ایران نه علاوه خلک هم وو که پښتانه وو که ترک وو که هر څه وو نو هغه ټول بیا د دربار ژبه فارسي ساتلې ده. نو ځکه په پوره هند او د موجوده پاکستان چې دی په دې کې د فارسي یو راج پاتې شوی دی په مغول دور کې او په پښتون دور کې. صحیح. او ځکه چې ډاکټر صاحب زموږ مشران تاسو ته پته ده چې ډېر مشران اوس هم داسې شته چې هغه وایي چې زموږ لکه په سکولونو کې دغه هم فارسي چې کوم دی نو دا یعنی فارسي و لازمي مضمون په بالکل دا روخان صاحب د دې ټول پاکو هند لکه چې نن سبا مقتدره ژبه انګریزي ده د دې پوره سیمې ځکه چې انګریزي سره مفاد دي اقتصاد دی ګټې دي نوکرۍ دي دغه حیثیت خو په دې خاوره د فارسي و یعنی فارسي به چې چاله ورتله نو هغه ته به نوکري هم میلاوېده هغه به مالدار هم و هغه به د غټې طبقې هغه به عالم او سکالر هم و هغه به ادیب هم و په دې هندي خاوره باندې او په دې پاکستانی خاوره باندې. بلکې زه یو خبره تاسو ته لږه اضافه کول غواړم د پاکستان په نسبت سره. یو محقق دی ډاکټر ظهور الدین احمد هغه یو کتاب لیکلی دی پاکستان میں فارسی ادب کی تاریخ. نو په پاکستان کې د فارسی ادب تاریخ شروع کړی دی د اوسنۍ پاکستانی جغرافیه چې ده دا د 1500 کالو راسې هغه په نظر کې ساتلې ده. یعنې د جهانګیر مغول د دور نه را شروع کړې ده او بیا کمال دا کړی دی چې د اوسني پاکستان دا څومره مرکزونه دي که نه نو په دې کې د لاهور چې څومره د فارسی ادب یو غلبه وه هغه بیان کړې ده. په لاهور کې د عبدالقادر بدایوني غوندې مورخ یو خودلې چې منتخب التواریخ لیکلی
په کشمیر کې د غنی کشمیری غوندې شاعر تیر شوی دی د سبک هندي شاعر بالکل چې هغه د پاکستان په موجوده خاوره کې شمیرلی دی. په سند کې عبدالرشید ټټوي هغه د جهانګیر د دور لیکوال دی زبردست. او بیا د پېښور د واده خو تاسو ته پته ده چې زمونږ پیر روخان خوند رضا او دا ټول د فارسی لیکوال نو دا چې اوس موږ ته پاکستان وایو دا خاوره که سونه کاله مخکې لاړ شي نو په دې پاکستانی خاوره جغرافیه باندې د سونو کالو راځي د فارسی ژبې د فارسی ادب د فارسی د تاریخ دانانو یو پورا حکمرانی پاتې شوې ده. صحیح. ډاکټر صاحب دا راته وایي چې موږ ګورو زمونږ تاسو څنګه چې دغه خبره وکړه زمونږ خاص کر په دې کلاسیک شاعرانو باندې نو د زما په خیال چې نورو دغه سره به دوی داسې پوره بلد نو یا څه وجه کېدی شي چې زمونږ په شاعرۍ په کلاسیک شاعرانو باندې لکه که موږ وګورو نو د شیرازي سعدي او د فردوسي او دغه شته یوازې په پښتو نه بلکې که موږ دا وګورو نو په دې څنګه چې تاسو ووایئ زموږ اوس په موجوده پاکستان یا په نورو ژبو هم نو دې ته تاسو څه نظر لرئ چې دا څنګه د نورو په نسبت باندې زیات تر اثر چې کوم دی نو د دغه خلکو اخیستی شوی دی دا د ژبې د برترۍ په وجه باندې که څنګه داسې ده روخان صاحب چې د کومې ژبې ویونکي په کومه خاوره باندې واکمن وي نو په هغه خاوره او د هغې په وګړو په ادب په تاریخ د هغه ژبې اثرات ډېر زیات دي. صحیح. مونږ چې ګورو د پښتو نه زوړ ادب ګورو نو یا د عربی دی یا د سنسکرت دی او یا د فارسی دی. په سنسکرت کې د مذهبي ادب خو ډېر لوی تاریخ پروت دی خو په سنسکرت کې هغه څه شاعري نشته کومه چې په فارسی کې ده او په عربي کې ده. نو موږ سره اوس چې د فارسی او عربي پاتې کېږي نو د عربو اثرات خو دلته ډېر وروسته راغلي دي. هغه خو د محمد بن قاسم نه پسته د عربیانو لږ ډېر اثر راغلی دی او هم په ټول پاک هند نه دی خور شوی خو یوه فارسي داسې پاتې شوه چې د قبل مسیح د دور نه په دې خاوره کې فارسي او ژرند موجودې دي ژبې د هغې ادب موجود دی او بیا د اسلام نه پسته خو په دې خاوره چې که پښتانه دي او که ترکان دي فارسي ادب کې هغوی لیکل کوي. تاسو وګورئ دا مغول حکمرانان ټول د فارسي لیکوالو که تاسو تسکي بابري ګورئ بالکل جهانګیري ګورئ اکبر چې کوم دی نو اکبر دا ټول د فارسي لیکوالو او تر بهادر شاه ظفر پورې چې دیوانونه یې چاپ بالکل نو د فارسي اثر په پښتو دا قدرتي خبره وه نیچرل وه. پښتنو ته مخې ته سنسکرت او عربي ادب نو پروت او هغې په عربي باندې هم نه پوهېده او په سنسکرت کې خو سکرپټ هم بدل و یعنې رسم الخط هم بدل و نو پښتنو سره لاره دا وه چې د فارسي ادب وګورو او چې د فارسي ادب یو کتلو نو په کلاسیک باندې د صوفیانه ادب اثرات هم راغلل زمونږ په خوشحال رحمان باندې د سعدي او د حافظ اثرات دي او بیا زمونږ د حمید بابا کاظم خان شیدا علي خان په دې نازکیانو باندې د فارسي د سبک هندي اثرات دي سبک هندي یعنی هلته په فارسي کې چې دا سبک دومره په عروج رسیدلی و هغه یوازې ایران کې نه په هند کې رسیدلی و ګوره مرزا عبدالقادر دهلوي خو د دهلي دی او غنی کشمیری خو د کشمیر دی او دغه شان د سبک هندي نورو شاعرانو په هند کې دا سبک پیدا کړی دی نو زمونږ پښتنه خاوره خو د دریاسین په غاړو پرته وه د هند برخه وه نو دلته به د فارسي ادب اثرات خامخا کېدل ځکه حمید بابا وایي چې که فارسیوانو د غیرت ګوتې په غاښ کړې چې حمید سخنسازي کړه په پښتو کې یعنې پښتنو لپاره سټنډرډ چې و فارسي و مقابله چې وه د فارسي سره وه او خوشحال بابا ما یو شعر وایي که نه چې پښتو ژبه مې هم د فارسي ژبه مې هم د سلیقه لرم د دواړو پښتو ژبه مې خپل کړار سو خپل ګڼي ښاغلي لکه دغه د فارسي دغه و ډاکټر صاحب دا راته وایي چې زموږ د پښتو خبره هم کوو خو لکه موږ وایو چې پاکستان کې د موجوده پاکستان کې دلته دا نورې ژبې لکه مثال که بلوچي شوه سرایکي شوه سیندي شوه اردو خو خیر وروستو خبره ده نو په دغه ژبه هم نو ما خیال چې د دغه د دې فارسي د حکمرانۍ د وجې هلته به هم دغه د صوفیانه فکر او یا دغه حافظ شیرازي د سعدي او د فردوسي اثرات وي په دغه شاعرانو باندې. هلو اوس راځي خو تاسو ته لږ ځای معمولي غونه بدل کړئ چې ته وښودئ نو کېدای شي دا باز وسیندل ښه جي
ما دا ویل چې د موجوده پاکستان کې کومې ژبې ویلې کېږي که نه نو په دې کې بلوچي ژبه خو داسې ده چې دا رامد فارسی نه ده په فارسی کې تذکیر تانیث نشته په بلوچي کې ډاکټر صاحب ستاسو اواز لږ ګډوډېږي غونې بیا کوشش کوم چې اوس تاسو چې اواز صحیح دی نو ما دا خبره کوله چې بلوچي خو د فارسي لور ده هغه خو به خامخا د فارسي په اثراتو صحیح پښتو چې دی هغه د فارسي د خاندان لا یعنی هندو ایرانیان ژبې دي پښتو او فارسي دواړه یا خویندې دي یا د پښتو مشره ده نو دلته کې هم د فارسي اثر و پاتې شوه سندي پنجابي سرایکي وغیره نو په دې باندې بالکل د فارسي د هغه صوفیانه ادب ډېر ژور اثرات دي خصوصا د سعدي او د حافظ شیرازي هغه داسې اثرات دي چې هغې نه د برصغیر یوه ژبه نه ده بد شوې نو په سندي او په پنجابي کې چې څومره صوفیانه ادب دی د هغې لپاره هم آیډیل فارسي وه ځکه چې په پښتو هغې پوهېدل نه او عربیت هم د هغې رسایي نه وه نو فارسي ادب داسې و چې صوفیانه ادب ته هم واخلي او د ادب نور اړخونه ته هم واخلي نو اوس چې پاکستان کې د کومو ژبو ادب دی نو بالکل په هغه ټولو باندې د فارسي اثر شته بالکل ډاکټر صاحب ما یو څیز ته خیال رالو د پښتو زمونږ خاص کر په دې ټپو کې هم او زمونږ ځینو زړو شاربیتو کې مو د دې لکه یو ټپه ما ته رایاده شو تاسو د خبرو سره چې د زلفو شلکې په مخ راکړو د ایرانو تورونه زیات دي پرهرونه او ټیکهدار به هم چې د چاربیته کې چې ایرانی توري ابداري زي او هغه مشهوره چاربیته زنځیره چې ده دا د دې مطلب دا دی چې دا د ایران دا توري چې کوم دی نو دا زما په خیال ډېر مشهوري به وي چې د هغې زموږ په شاعرۍ کې هم د هغې ذکر کېږي د ایرانو تورو داسې ده چې په مشرق کې یعنی مشرقي خاوره کې که د جنگي سامان ذکر دی نو په هغې کې د ایران او د افغانستان ډېره لویه برخه ده خو خبره چې د توري کېږي نو توره دوه تورې زموږ طرف ته مشهورې دي یا خو د مصر تورې مشهورې دي چې موږ وایو مصري توره او یا د ایران تورې مشهورې دي چې موږ وایو ایراني توره خو زموږ سره چونکې د ایران پټۍ لګېدلې ده زموږ جغرافیه زموږ د ادب روایات زموږ جرړې دا یو بل سره پیوست دي نو موږ د مصري تورې نه زیات ایراني توره یادو او زموږ نزدېکت د مصر نه زیات ایران ته دی نو دا بالکل صحیح ده چې زموږ په ادب کې د کومو روایاتو ذکر کېږي نو د مصر او د ترکیې نه به مخکې د ایران ذکر کېږي نو د دې مطلب دا دی چې زمونږ یعنی هغه د څنګه چې تاسو خبره وکړه نو هغه د ژبې په بنیاد د جغرافیې په بنیاد یا په دغه حوالو سره زمونږ ایران سره چې کوم دی نو ډېر یعنی تاریخ حوالې سره یو زوړ تعلق او تړون او پیوستون چې کوم دی نو دا موجود دی ډاکټر صاحب زه ما وختي په ابتدا کې دا خبره وکړه او ستاسو په علم کې به هم وي خو یو اداره ده د تهران کې او د هغې نوم دی ECO اکانومیک کوآپریشن ارګنایزیشن په دې کې ډاکټر صاحب د پاکستان نه علاوه ایران ترکی ازبکستان تاجکستان ترکمانستان کرغستان قزاقستان او افغانستان دا ملکونه پکې شامل دي خو د دوی د تجارت او د تعلیم او د دغه نه علاوه دې کې یو د دغه ارګنایزیشن یو چې کوم دی نو کلچرل انسټیټیوټ دی او د هغوی دې کې یو مخکې په دې ما په خیال په کال 1998 کې که دغه کې یو ډیلیګیشن راغلی مو په علامه اقبال په یونیورسټۍ ته غالبا او یو دلته نه تللی و د دوی مقصد دا دی چې دا ملکونه چې په دې کې کوم دي نو چې زمونږ یو بل سره په یعنی کلچرل دغه معنی په فلم سازۍ کې په نورو شعبو کې په موسیقۍ کې او په آرټ کې په دې کې یو بل سره زمونږ یو قسم دغه وشي تبادلي وشي تګ راتګ شروع شي او دغه رنګ یو مشترکه غونې د ثقافت او دغه دپاره یو کوشش شروع شي نو څه ګڼئ چې لکه دا خاص کر په موجوده حالاتو کې زما په خیال چې هغه ارګنایزیشن ته هم یو بیا فعال کېدل پکار دي دغه ملکونو او خاص کر بیا د پاکستان او د ایران ترمنځ چې کوم پیوستون دی دغه دی چې دا نور څومره فعال کېدی شي زه دې سره دا خبر هم لږ دغه کول غواړم تاسو خو په علم کې ده چې دلته زمونږ په لکه په ډېرو ښارونو کې خانه فرهنګ ایران چې کوم دی نو هغوی هم لکه د ټولو دلته کوم ادبي او ثقافتي یا علمي غونډو ته او دغه ته چې کوم دی نو هغوی
باقاعده هرکلی وي ولته دغه کیږي. نو دا زما په خیال چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د شوبه کې د اشتراک یو ډېره ښه پوړی ده، یو ډېره ښه دغه ده لار ده. دا بالکل تاسو ډیره غوره خبرو که کومه نیخ پنه ثقافت او کلچر او ژبو ترزو جی جی نو دغه تنظیم فعالیدل خو هم ډیر ضروری دي. د تنظیم د فعالیدلو نه علاوه جی د ایران او د پاکستان اړیکې ډیره ثقافتي مضبوطی دي. جی جی دا تنظیم مقصد خدا چې یوازې پاکستان ایران نه بلکې د روس نه بیل شوی ریاستونه د ترکی او د مصر عراق او شام سره هم د ایران خپل یو ثقافتي روابط جی خو کومه خبره پاکستان ته وړو جی جی نو ایران په پاکستان کې ډېر کار کړی دی د ثقافت او د ژبو د ادب لپاره. جی جی یو څه ته تاسو اشاره وکړه چې د خانه فرهنګ ایران چې دی دا د پاکستان په هر ښار کې یو مرکز دی. په لاهور کې، په کراچۍ کې، په پېښور کې، په کویټه کې، بالکل په ملتان کې، د ټولو ځینو کې خانه فرهنګ ایران شته او دغه مقصد دا دی چې فرهنګ ته وده ورکړي. د دې نه علاوه د ایران او پاکستان د یونیورسيټو په سطح یو لړۍ روانه ده چې د پاکستان طالب علمان ایران ته ځي، هغه پی ایچ ډي ام فل سندونه راوړي په فارسی ادبیاتو کې هم او په نورو ادبیاتو کې هم، او د ایران طالب علمان دلته پاکستان ته راځي. نو هغه په دې ساينسونو کې دومره تحقیقات نه کوي، په فزیکس کیمستري او بایولوژي کې نه کوي، هغه په ژبو ادب کلچر او په دې سيزونو کې تحقیقات کوي او ډیګري اخلي، سندونه اخلي. نو دغه یو کیسه هم بالکل روانه ده. او د دې سره سره د ادیبانو د وفدونه راځي. یو د طالب علمانو خبره ده کنه، د ایران او د پاکستان د مختلفو ښارونو نه د مختلفو ادبي ادارو د سوري لاندې وفدونه زی او راځي او بیا هغه سفرنامې لیکل کېږي، بیا په هغه باندې بحث مباحثې کېږي، سیمینارونه او کانفرنسونه کېږي، مشترکه کتابونه چاپ کېږي. نو د موجوده صورتحال چې دی هغه د پاکستان ایران ثقافتي منظرنامه خو مضبوطه ده، خو کله نور هم مضبوطه شي او که هغه تنظیم هم بحال وي او بحال شي نو دغه به شاید چې نور هم ګټه ورسي. بالکل ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه تاسو نه بس دا لرم چې کومه وګورو نو په ایران کې زمونږه د نورو شاعرانو په نسبت باندې زمونږ چې کوم شاعر مشرق ګڼل کېږي ویل کېږي علامه اقبال باندې زما په خیال چې ډېر کار شوی دی او کار پې کېږي، څه نظر لرئ؟ روخان صاحب دا مو ډیره اهمه پوښتنه وکړه، ځکه چې علامه اقبال په پاکستان کې قومي شاعر منل شوی دی او په ایران کې د قومي نوم غټه درجه ورکړل شوې ده. یعنی تاسو دا وګڼئ چې په پاکستان کې په اقبال څومره ریسرچ او کتابونه او پی ایچ ډي او ام فل شوي دي، د هغې نه زیاتې په ایران کې شوي دي. او اقبال چې ځان د پاکستانی اردو ژبې شاعر ګڼي، د هغې نه زیات لوی شاعر په فارسی کې ګڼي. فارسی او ایران داسې یو وطن دی چې هغه د خپلو فارسي شاعرانو نه هم اقبال ته ډېر لوی اهمیت ورکوي. یوازې د ژبې په حواله نه بلکې اقبال د ایران سره ځای په ځای مینه څرګنده کړې ده، په خپله فارسي شاعرۍ کې هم، په خپله اردو شاعرۍ کې هم. بلکې زه د اقبال یو شعر تاسو ته وایم چې څه د کمال پیشنګویي په هغه شعر کې د ایران په هکله کړې ده. جی جی ارشاد. اقبال یو شعر وایي چې تهران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، تهران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یعنی تاسو ګورئ چې دغه د مشرق جنیوا د تهران ته ولې وایي او دغه درجه ورکول غواړي چې تاسو ته پته ده چې د 1840 نه د جنیوا کنونشن د کیسه را شروع شوې ده او هغه چې مغربي ملکونو پلان دا کړی دی چې جنگ باندې کوي او چې په دې باندې څوک حمله کوي د هغې دپاره به لارې راوباسي، امن به راولي، په مغرب کې به امن وي. اقبال دا ویلي دي چې په مشرق کې که دغه درجه تهران ته ورکړی شي چې د جنیوا غوندې کنونشن او کانفرنسن د امن لپاره دلته وشي، نو کېدای شي چې د کره ارض تقدیر بدل شي. نو دا ډېر لوی حیثیت دی چې هلته مغرب کې جنیوا او دلته په مشرق کې تهران. دا اقبال ګوره سعودي عرب کې هم یو ځای یادولی شو
اقبال په پاکستان کې مې اوسه یادولې شو او اقبال د امن علامت د لپاره تهران مرکزیت کړی نو دا ډیره لوی خبره ده ایران په دې ډیر خوشاله دی چې موږ ته په عالمي لیول باندې یو ډیر لوی مقام را کړی دی د دې نه علاوه اقبال په فارسی شاعرۍ کې د ایران تاریخونه ډیر کړی دي او په ایران کې اقبال داسې یو شاعر ګڼل شي لکه څنګه چې د خپل شاعران ډاکټر صاحب د دې وجه دا څنګه تاسو خبر وکړه چې د علامه اقبال نور خبروم کې دي چې خو زما په خیال چې خاص کر لکه په فکری لحاظ باندې هم چې څنګه علامه اقبال د ټول امت مسلمه او دغه یو خبره کوي د اتحاد او په خپلو کې د یووالي نو غالبا چې دغه وجم کې دي چې ځکه دغه د نورو شاعرانو په نسبت چې کوم دی نو د پاکستان یا د هندوستان یا دغه علامه اقبال ته چې کوم دی نو زیات پام راګرځولې دی دا بالکل روحان صاحب دا صحیح خبره ده ما چې لږ د پیشنګویه ده نو مخسته وکنه نو تاسو ګورئ چې که فرض کړه د ایران د تهران نه د امن کانفرنسونه خور شوی وي نو دا نن چې صورتحال دی په فلسطین کې په یمن کې په شام کې په عراق کې دا صورتحال بنو ځکه چې دا ټول د دې مرکز به تهران او بل خبره دا هم ده چې د اقبال کې دا یو ویژن وو چې یوازې د تهران په وجه نه بلکې هغه د افغان ملت بارکین چې کومه خبره کړې ده په فارسی کې چې هغه ویلي دي چې آسیا یک پیکر ابو گلس ملت افغان در آن پیکر دلس بالکل از فسادی او فسادی آسیا او در کشادی او کشادی آسیا دا خبره موږ د اقبال نن ثابته ده بالکل چې په پښتنه خاوره امن وي نو د ایران روس هند پاکستان او د څومره غیر چا ټول ایشیا کې بل کوم مطلب دا چې دا به امن ونو ځکه ایران او افغانستان اقبال په خپل سر کې نو لري چې دا دوه مرکزونو ته اشاره کوي او پیشنګویي کوي ډاکټر صاحب خبره مم تاسو نه ډېری بهترین خبره وره خو لکه په اخر کې دا راته وایي چې تجویز تاسو د یو لیکوال په حیث د یو دانشور په حیث چې د زمونږ دا د پاکستان او د ایران ترمنځ لکه دغه تړونو پیوستون چې کوم دی نو نور څومره یعنې تاسو څه تجویز کوئ چې څه کول پکار دي دواړو ملکونو دغه ته په دواړو اړخونو نه روخان صاحب زه خو داسې سیاستدان خو نه یم خو د یو لیکوال په حیثیت او لیکوال خبره کوو جی د یو لیکوال په حیث به زه دا وویلی شم چې د ټولو زیاته توجه په ثقافت په ژبه په ادب په تاریخ راوړل پکار دي چې دا انسانان یو بل ته رانږدې کوي دا په انسانانو کې مینه پیدا کوي جی جی او دغه شانتي د ایران صوفیانه ادب او زمونږ د پښتو صوفیانه ادب سره د سندې پنجابي سرایکي هغه صوفیانه ادب نه هغه تعلیمات راخستل غواړي چې هغه کې د امن خبره ده هغه کې د انسانیت او د ورورولۍ او د مینې خبره ده جی نو د دغه ادب په نننی دور اطلاق پکار دی دا انسان دوسته اطلاق پکار دی دا شانته د تجارتي لارې چې دی په دې د بندیزونو کمول پکار دي موږ ته پته ده چې د ایران ډېر د اعلی پای کارپیټونه او د اعلی پای دغه داري چې کومه د فاینانس نمونې دي کنه د خطاطه د مصوره او قالینونه ایران خو په دې کې ډېر وړاندې دي کنه نو دغه اسانه زیاتول پکار دي او د دې سره د پاکستان د طرفه هم چې کوم سيزونه دلته کې زیات دي د ایران ضرورت دی نو کدا فلیکسیبিলিټي راشي د نرمي راشي او لکه څنګه چې دوه گاونډیان یو بل کړه سيزونه لیږي ماخامې څه پخکړي کنه گاونډي بل کرو لیږي کنه نو د ایران خو زمونږ گاونډي دی د پاکستان گاونډي دی بالکل نو په کار ده چې د گاونډي هغه کلتوري روایت نه په غټه پیمانه استفاده وکړو لاره اخلاص کی زما خیال دی چې په انسانانو کې مینه زیاتې دي شي د ایران او پاکستان د انسانان یو بل تر نږدې کېدي شي او خصوصا د خپل ادب او د شاعرۍ په لار بالکل ډېر ښه تجویز مو وړاندې کړو ډاکټر صاحب موږ بیا ستاسو چې کوم دی نو زموږ دا ټول سونو اف ام دغه چې کوم دی ستاسو مننه کوي تاسو شکریا ادا کوو چې په دې ګرمۍ کې او په دې حالاتو کې تاسو موږ له دومره وخت راکړو دا موضوع داسې وه او موږ مناسب ګڼل چې په دې موضوع تاسو موږ سره په ډېرې غوره او حقیقت دا دی چې ډېرې معلوماتي تاریخي خبرې مو کوي او بس د ځان خیال ساتئ موږ به دعا کوو چې الله تعالی مو راته روغ جوړ سلامت او بالکل په هر حوالې سره چې کوم دی نو معتبر
موږ غواړو. ډېره مننه، خوشحاله او آباد راته اوسئ. مننه کوم روخان صاحب چې ما ته موقع راکوئ چې خبرې مې ولري. ډېره مهرباني جي، تاسو په موږ دغه دی دا ډېر خوشحاله شو تاسو، او الله مو راته بس روغ جوړ لره، سلامت لره، الله مو په فکر او قلم او په دغه کې نور توان پیدا کړه. آمین. ډېره مننه، د الله په امان. ډېره مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. ګرانو کتونکو اوریدونکو دا ډاکټر انیب خلیل صاحب چې تاسو تینا په دې موضوع باندې زموږ چې کوم د پاکستان او د ایران ترمنځ په تاریخي او کلتوري، تهذیبي، مذهبي ټولو حوالو سره خبرې واورېدې، او ډېرې مدللې خبرې او تاریخي خبرې مو واورېدې. او حقیقت دا دی چې دا زموږ ګاونډي ملکونه دي، او څنګه چې هغوی تجویز وړاندې کړو، پکار دا دي چې موږ یو بل سره نور هم د نږدېوالي او د ربط او د تعلق او د تړون دغه مزي، دغه لارې، دغه ګودرونه، دا ټول چې کوم دی نو موږ نور هم یعنې مضبوط کو، یو بل سره رانږدې شو. ګرانو کتونکو اوریدونکو، چونکې د پروګرام وخت زموږ سر ته رسي، او که ژوند او خیر نو پښتونخوا رنګونو کې به د یو بلې موضوع سره بیا تاسو سره مخامخ کېږو. تر هغې د اجازت غواړو. د لوی الله په امان ښاد، آباد او بریالي اوسئ.